بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو په دې ویډیو کې د هغه چا دپاره پیغام دی چې څوک په علماو پسې سپکې سپورې وایي او د علماو د پټکو د ګیرو چې کوم دی بې عزتي کوي، لکه تاسو د شیخ الحدیث د مولانا محمد ادریس صاحب دا بیانورئ. د دې نه پس زه بیا ستاسو سره اوس خبرې یو ځای کې مې تقریر و بیان اسف غصه راغله چې راته وایي چې یاره په دې فیسبوک باندې بعضې خلک وایي چې د دې مدرسو داسې داسې او د طالبانو داسې او د مولیانو داسې کنځل کوي. زړه مې یو ټکی راغی او ما فوراً وویل ما وی چې څوک هم په مدرسو او په ګیرو پټکو او مولیانو پسې کنځل کوي، مې قبر یو که نه وی که مخې د قبلې نه ورخاته ته نو زما په مخ لاړې وکړي. دا خبره مې لړه راغله، بیا خفه ومه دا دې څوک بیا مې وی زه دا به زه هم په دې مجلس کې یا بل کې به خلکو ته ویم چې دا ما نه لږه تیزي شوې ده. یو سړی راغی مورې یو سړی راغی زموږ د دې ضلع چارسدې د یو کلي دی نوم یې د دنار زموږ د جومات ته هم کله کله مانځه ده همیشه نه راځي خو داسې په سرورو پنځمه جمعه راځي. ما ته یې مولوي صاحب وایي تا هغه خبره وکړه وایي زه ما سره ګوان پاته دي پراته دي ګوان. زمونږ کلي کې یو سړی خښ کړ خو یاره ظالم به وي ستاسو د مدرسې طالبان هم په جومات کې نه پرېښود کنځل کوي مدرسو پسې ګیرې مړوي دا ګیرې ته بیا جارو وي دې مخ پورې جارو او یې ځان ته کړې دا خبرې بیا کولې وی مړ شو ګاونډي خبره مو کوي خم باران شوی علاقه خټه وه وی بل سړی مړ شو 15 شپږ ورځې پس یا 10 ورځې پس هر څونه چې دروغجن نه چم په جومات ممبر یې هغه له قبر کنېسته د دغې سړي له حد پکې وغورځېد وی چې مو ته وکتل دونه پړسېدلی و دغه سړی دونه چې له حد پې ډک شوی او یقین کوي چې مخته مولا قتل مخې د قبلې په ځای ورخاته ته. عزتمندو تاسو د شیخ صاحب دا خبرې اورېدلې چې شیخ صاحب وایي چې ما په یو موقع باندې بیان کوو او ما ویله چې څوک د مدرسو د مولیانو د ګیرو د پټکو سپکاوی کوي نو تاسو وګورئ د دغې کس مخ به د قبلې نه نورخاته طرف ته اوړېدلی او که نه و اوړېدلی نو تاسو راشئ زما په مخ باندې لاړې راتوکئ. بیا مې وروسته سوچ کوو چې دا خو ما تیزي وکړه په دې مجلس کې یا په بله موقع باندې به زه خلکو ته یم چې زما تیزي شوې ده. خو بیا یو کس چې زما جومات ته چې کوم دی مانځه له کله ناکله راځي وایي هغه ما ته ویله چې زمونږ په ځای کې یو کس و د دغې علماو د دغې پټکو د ګیرو چې کوم دی هغه خلاف و تر دې پورې چې ګیرې ته به جارو ویله او ستا د مدرسې طالبان مې په جومات کې هم نه پرېښودله. چې کله هغه کس مړ شو یو 10 ورځې پس د هغې نه پس یو بل انسان مړ شو چې موږ دا بل کس دپاره قبر کنستلو نو د دې کس قبر په هغه ټایم کې چې کوم دی کولاو شو نو چې موږ دا په قبر کې ولیدلو دا په قبر کې ډېر زیات پړسېدلی و او د دې مخ چې کوم دی د قبلې په ځای باندې نورخاته طرف ته ګرځېدلی و. په دې کې زمونږ دپاره څومره غټ سبق دی چې څوک په علماو پسې او په نیکانو خلکو پسې او په دغه ګیرو پټکو پسې سپکې سپورې وایي د دې بې عزتي کوي نو انشاءالله د هر هغه کس به هم دغه انجام وي لکه څنګه چې دغه کس د انجام و. او دغه رنګې د مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله مبارک هم راځي وایي هغه هم دا خبره وکړه چې څوک د علماو بې عزتي کوي په دې پسې سپکې سپورې وایي وایي راشئ د هغې قبر کولاو کوي د هغې مخ به چې کوم دی د قبلې نه اوړېدلی. نو زه یم ولې چې کوم د خپل آخرت تباه کوو ولې خپل چې کوم د دا وروسته زندګي تباه کوو. که ته یو ښه کار نشي کولی چاته د یو ښې خبرې پیغام نشي ورکولی نو کم از کم دغه سپکې سپورې دا کنځلې د علماو بې عزتي د جوماتونو د مدرسو د پټکو د ګیرو د دې نه څه جوړېږي د دې نه هېڅ نه جوړېږي خو په خپله چې کوم داسې به خپل ځان هلاکت طرف ته ورکول دي او ځان هلاک کول دي. نو الله رب عزت دې زموږ په زړونو کې
د علماو د مدرسو د جماعتونو او د پټکو د ګیرو احترام پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.